اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ وجعلوا للہ دغدی وجعلوا للہ دے مشرکانو گرزوری دی اللہ تعالی لپارا مما زرعا دا غشین چی اللہ پیدا کری دی من الحرس یعنی فصل، حرس مانا فصل، والعنغام امواشی نصیبا دے گرزوری دی اللہ لپارا نصیبا یویسا. مشرکین مکہ بدا سے کول چلی با کل ڈونیشن کو یا کل بے صدقات اور کول نو صحیح سوے دا اللہ پا نامور کولا، صحیح سوے دا قلو بوتانو پا نامور کولا. فقالو ندوی وی حادا للہ دا اللہ لپارا بزامہم. دا صرف دی فاسد خیال دے، دا صرف دی فاسد خیال دے. دا یو مسئلہ لکا چی دا مشرک عمل اگر کدے پکی نیت خالص دا اللہ لپارا کی دا نیت ام باطل دے، عمل ام باطل دے. تو دوی چونکہ عقیدہ دا شرک دا نو دے چی کما صدقہ دا اللہ پر نام ہوگی نو اللہ تعالیٰ کا فاصل اکڑا. اللہ تعالیٰ فرمائی دا سویریو نلری. نو مشرک عمل چونکہ عقیدہ ہی نشتا نو کدے پا یو عمل کی خالص دا اللہ نیتوں کی نو دا نیت ام باطل دے، عمل ام باطل دے. دیو جے اللہ تعالیٰ دیتا زعم ہوئے. زعم مانا فاسد خیال، زعم مانا فاسد خیال. فقالو دوی وی حادا للہ داد اللہ لپارے بزامیم دار دوی فاسد خیال بانے وحادا ادا پلیسا لشرکائنا دا شرکانو زمون دا پاردا فما کان لشرکائم ہرچی آغدا چی دا شرکاو دا دوی دا پاردا فلا یسلو الاللہ اغنر سیگی اللہ تعالیٰ تا. سکا خودر مشرکانو دا شرک پاسا داغی خدای سر تعلق نشتا. اس کا نصر دا مثلا دا جہاد کا وقت کی افغانستان دا ماجر سر اسلامیان حکومت کا بیت خیر نا اس میں او اگر جہاد پر نیت توڑا کو ایو قبل روس سر دشمنی رسول سر در رسول عقیدہ نشتا. وما كان لله اغچ دوی کید اللہ لپارا فویسل الى شرکای مقام رسیگی شرکاو دو دوی تا. ندالت یو مسئلہ ہوئی چی مشرک چی کل مشرک لی دا خدای بینک دا سر اکاؤنٹ تلی لگلے کانٹریکٹ پر زیادہ ہوئی کہ اکاؤنٹ نہیں لگلے چی اکاؤنٹ نہیں لگلے نو چی کم چک دا اللہ دا اکاؤنٹ پنامزی غنل انوائد دے. کم چک چی دا اللہ دے اکاؤنٹ پر نامدی اگر دے اگر نل انوائڈ دے. نل انوائڈ ان اے سینس چی دا اللہ پا کاتا کے نہیں جمع کی بلکہ اگر دو شرک اکاؤنٹ کروان دے. سا ما یحکمون دیر ناکار دیا چی دوی کم فیصل کئی وکذالک دارنگی زین لکثیر من المشرکین خیست کردی دیر مشرکانو تا قتل اولادین قتل دا اولاد دوی شرکاؤن شرکانو دوی. نو شرکانو دوی مانا دی رئیسان پا کفر کے چی دا غوی شرکیہ عقیدہ دا او دا شرک پا اساس بانے پلی نوی جوان دا خخولے. اللہ تعالیٰ فرمائی دا ورطم دا شرکانو دا عمل خیست کردی لیردو من جام کار دارے چی حلاکی دوی راولی البسو علیم دینهم او خلط ملت کی دوی بان جند دوی ولو شاء اللہ کچر غخت اللہ تعالی ما فعلوه ندوی بنو کرداکار فضرون پریک دو دوی وما یفترون او افتراد دوی دردی فیبریکیشن دے. پیغمبر علیہ السلام تعالی ورطوی دی سر پدی کی آرگومنٹس مکوا مور سرویس دن کوا دی پریک دو. وقالو دا مشرکان وی حادی انغام دا مواشدی و حرس افصل دے حجر ممنوع. ممنوع مانا حرام دی بس مواشیو بانے نم کی خودو چی دا حرام دی پدی بانے سوردی حرام دا زکر دا پلانی خدای پنام دا دا فصل دا دی خوراک حرام دے زکر دا پلانی خدای پنام بانے منگا نظر کردے.
لا یطعمها نبخری دیلا الا من مگر آسو نشاو چی مونگے غوارو بزامیم. اللہ تعالی وی دا حرمت کم تصور چی دی خپل کرده نام دا دی فاسد خیال لے بزامیم دا دی پخپل گمان. وانعام الادا مواشدی حرمت ظهورها چی حرام کردول شوی دی سورلی داغی زکا دا وش دا مونگ دا خدای پا نامه پلچ کرده دی بالی سورلی حرام دا دا کم خدای دیو مود پا نامه. وانعام الادا مواشد لا یذکرون اسم اللہ علیہا چن یادی دینم دا اللہ تعالی غیبانے افتراء علی ادا فیبریکیشن کے پا اللہ تعالی نو دی چبا ذبح کولا نو قصدن بے دا خدای نم پہ ناغستو وی بے دا خدای دین تقاضا رمون کے زمانم پہ ماخلی زکیو طرف تا حیوان مڑکے بل طرف پہ دا خدای نم اخلی بل طرف ته د خدای نوم اخلي د خدای ذات خو د مرسي او د رحم دی او ته په حیوان باندې رحم نه کې لہذا بغیر د خدای نوم نه حلال وا جبکې د اسلام فلسفه هغه ټوټلی ادروایز دا چې تاو حیوان په حیوانیت کې دواړه مساوي دي. تاو حیوان ځکه انسان هم حیوان دی او حیوان حیوان دی نو په حیوانیت کې دواړه مساوي دي. بیا ته لګیای د وښ غوښه خوري بیا ته لګیای د واو غوښه خوري بیا ته لګیای د لیم او د ګوډ غوښه خوري اوس هغه د تا په شان حیوان دی ولې دا غوښه خوري ادا په سمونیا تعالی لپاره حلال شوی ده ځکه تی ذبح کې په نام د الله باندې. د دې وجه علما فرمایي چې کچاره ذبح په وخت کې بسم الله الرحمن الرحیم وي نو دا ذبح مکروه شي. دا څه دا ځکه دا مقام د رحم نه دی مقام در رحم خدا نے چلا رہا ہے ماں نتے دے وجہ آگو ہونگو بسم اللہ پنامد اللہ اللہ اکبر اللہ ډیر لوی دا سپیریئر اتھارٹی دا نو چې هغه سپیریئر اتھارٹی وای دا شی ما لاله ا میمړه نو دغه دین دی چې هغه سپیریئر اتھارٹی جهات را کې دا شی حلال کا نو بیا دغه دین دی. خبره دین کړه وقالوا ادوي ما في بطون هذه الانعام ما في حمل فی بطون هذه الانعام چې د پخېټو د دې مواشیو کې خالصۃ للذکورنا دا خالص د نارینو د پاره نو بعض اوقات به دې شی ټارګټ کړ چې د دې وشي د بلار باندې د پریګننټ د دې پخېټه کې کم بچي چې دا خالص د نارینو د پاره دی د زنانو په کې شی نشته خپل د خوخي دینه. ومحرم على ازواجها حرام ګرځول شوی دی علی ازواجنا په بیان زمون باندې و ان یکن میتتن اکثر دا بچي بمړو پیدا شفم فی شرکا بیا بدوی پاغه کې شریکانو نو کمړ به پیدا شو وی خدا او سړی دواړه پکې شریک دي چې ژوندې و پیدا شو نورور به دا زما دی ځکه د خدای په دې کې استحقاق نشته مخکې موږ نه فکر کړو. سیجزیم وصفهم زرد چور کئی با اللہ تعالی دوی تا وصفهم بدل دا قول او دا عمل دوی. وصف مانا قول او عمل دوانا دو وصف لغوی مانا دا صفت لطت مانا دا قول او عمل. انہو حکیم العلیم دا اللہ تعالی حکمت والا او علم والا دے. قد خسر اللذین تاکی سر تاوانی شوی دیا کسان قتلو اولادو چی غی قتل کرد اولاد فلسفان پا بے وقفی بالے بغیر علم بغیر دا دلیلنا بغیر دا جوازنا اس دے چی کمو قبیلو یا کمو خاندانونو پرینون جوندے خخولی اللہ تعالی وی دل پارس جوازو دا خلق دے ډیر لوی زیان کړی دی ډیر لوی تاوان ډیر لوی خساره کړی دی. وحرموا ما رزقهم الله اتاوان شوی دی خلق چې حرام کړی دی هغه شیونه چې روز کړی دی ته الله تعالی افتراء علی الله فیبریکیشن کړی الله تعالی باندې قد ضلوا تاکي سره دوی گمراه شوی دی او ما كانوا مهتدين او نه دوی هدایت یافتگان وهو الذي الله تعالی غزاد انشاء جنات چې پیدا کړی دی باغونه معروشات نو معروش دی ته وای چې پخپل خپبانه نشي ودرېږي بلکې بل شی باندې فروټ لکه انګور دې پخپل نه ودرېږي ته بسور کې تاسو ورسوي ټیک موږ ټیک ورته ورته څه شی ورته ودرې یا به په یو دیواله باندې ورچې موجه نو دې معروشات چتشوي معروشات معنا چتشوي وغیر معروشات اباغنا چې نه دې چت کړې شوی اګه معنا یې ده چې هو الذی الله تعالی غزا دې انشاء چې پیدا کړی دې جنات الباغنا معروشات چې هغه سورې جوړ کړي لکه یو مکمل چت پشان معنا دا چې دې ټیک گارډن دی څنګه دې
تک گارڈن دے وغیر ماروشات الاباغنا چې ندی چت کړی شوی یعنی د هغې ونې د یو بل نه فاصله باندې دي. اوس بعضې میوې داسي چې که د هغې ونې یو بل سره نږدې نږدې وکړي بیا میوه نه کوي، بیا څه نه کوي، میوه نه کوي، د هغې په منځ کې یو فاصله ساتي. او بعضې داسې دي چې هغه څومره تک وي نو دومره زیاته میوه کوي. والنخلا پیدا کړی د خرما او زرغا فصل مختلفا اکلو چې مختلف د میوې داغ تاسو میوه وایي. والزیتون ازیتون والرمان او انار متشابه چې یو شان دی ورقه دی متشابه چې په یو شکل دی. نو تاسو د زیتون ورقه ته وګورئ او د انار ورقه هیڅ فرق نه نشته. ها نه برګ نه پاڼه اچھا ورقه وي ورته کنه او متشابه چې یو شان دی پاڼې دوی وغیر متشابه خو نه دی یو شان دی میوه ده دی میوه ټوټلی دی یو بل نه ډیفرنٹ تر زیتون میوه ته وګوره او د انار میوه طبیعت هم دی یو بل مختلف دی. الله تعالی فرمایي پاڼې ټوټلی یو بل سره سیمه دي. کلو من ثمره خورئ تاسو د میوې د دینا اذا اسمرا چې کله دا میوې ورکي وآتو حقه او ورکئ تاسو عشر د دی یا زکات د دی یوم حصاد د لو کولو یا د کټ کولو په ورځ باندې. حصاد مانا لو کول او کټ کول یوم ندال ته مسله ولیکه شریعت اسلامی کې زکات بل اموال کم کم دي. نمبر اول گولڈ، نمبر دویم سلور سپینزر، نمبر دریم کیش ان اینی شیپ کیش نقود پینی شیپ مانا چې تا سره بلونه دی او که تا سره اکاؤنٹ دی. نمبر 4 مرچنڈائز یا انوینٹریز تجارت کے چې کوم شی انوینٹریز کړي. نمبر 5 د زمینداری فصل او نمبر 6 مختلف قسم مواشی. صحیح شو. نو په دغه مواشیو کې وشان دي، غواجان دي، ګاومیش دي، لیمز دي او ګوټ دي. دا پکور کی ساتل شي زناور دي هم دغه زکات بل دي نه علاوه نور چې وی کا تجارت د پرنی به زکات بل نه دي. کاغذ تا انوینټریز نه یعنی خرونه کبل فرض شیرشاه ساتلی 2000 خرونه خدا د تجارت په غرض نه دي نو دي باندې زکات نشته. تاسو وطن کې خلک خرونه دي کنه وای امیرجان وای امیرجان ول ته ما او کور په غره کې هغه سره لاندې او بل کور دې خره ساتلې کله کله شپې لال تلرشم بیا اخر چې ساره आवाज کوي ماره دې خوند راځي. پیسې په کور کې ځکه ولای دا کنه دا انتظار کاوه کنه ډونټ بی ان هری. اوس دیم لیکا څنګه مثلا د فصل داله څه ده د فصل داله د فصل والا کې لیکا چې دا فصل کله مقصودی وي نو پدې کې زکات ده. سوي مقصودی پرپز نه کړل شوی پرپز نه. نو کوم خضرو شیونه چې راوخیږي خضرو پیژنه په خپل راوخیږي صحیح. نو کومه مې و مور کوي هغه کې بیا زکات نشته. زکات پرپز نه کړل نه لکه دا غیاونه میانه موږ ورته قبل وایو درب ورته وایو څوک ورته کانای وایي سم مختلف شی نه ویګنه تاسو حالانکه ډېر ښه استعمال راځي خلک ډېر ښه استعمال کوي ولی بلا ډېر پیسې کوي خو چې خضرو دي نو پاغه باندې زکات نشته. نو چې مقصودی وي بیا مسله ورسره ولیکه چې که خضرو نه خو مقصد نه په فصل کې راغی باندې زکات نشته. لکه غنم دی وکړ نو غنم چې سړی کوي نو سې مقصد چې دانې دی وشي که بوس دا بوس پیژنه چې غویانه پرې چې کله ترېش شي ای تاسو ای پروړ ها پروړ نو پروړ خو چې مقصد نه دی لہذا پروړو کې زکات نشته. او مفتو کې ټول د شیرشاه زکات بچی کړي په دانو کې ځکه مقصد سره یا دا دغه وکړل کارن جواره
جواره ده یو جواره ده بل داغه اونه ده صحیح دا اونه هم د غویانو د سارو په کار باندې قیمت کوي ډېر خو چې هغه مقصد نه دی لہذا په د جواره کې بدانو کې په دې کې خو زکات ته خدایغه موږ ورته توکه وایي توکه نه تانټه خو جوړه شي تانټه غل یا مردار څنګه وایي ها نه لا راځي دی وایي دا دور شي چې انا هغه واخو ته سوای هغه له ونه شي دا مونږه ټانټه هغه ته وایو مونږ هغه ته ټانټه وایو دې توکه وایو صحیح نه په توکه کې وشر زکات شته نه په دا ټانټه کې شته ځکه دا مقصد نه دی بیا دا فصل دوه قسمه دی یو هغه چې کال اکثر ایسا په باراني اوبو باندې گزاره کوي سبانه کوي باراني اوبو باندې گزاره کوي او دویمه هغه چې دا غېدو بخور د پاره یا نهر استعماليږي څه شي نهر یا بوړی یا کاریز یعنی مهنت والا کار دی څه دی او بخور په مهنت کیږي او بخور مهنت معنا ده پیسې په لګي اوس بوړی نه وبخې راځي خو نه راوځي یا بوله غوي خپل چې هغه باندې هغه بوکر او باسي یا په د ډیزل ماشين لګي یا په د الکتریک ماشين لګي سبا کینو او دا مهنت والا شي نو هر چې دغه چې باراني اوبو باندې زیات تر دغه دارمدار دی نو پاغه کې لسمه یې واجب ده سمه یې لسمه یې او هر چې دا بل چې مهنت واړي نو پدې کې شلمه یې واجب ده پیغمبر علیہ السلام فرمائے ما سقطه السماء ففيه العشر وما سقي بغرب او داليه ففيها نصف العشر او كما قال عليه الصلاه والسلام کم فصل چې اسمان وبکړه دي کم فصل چې اسمان وبمن یعنی باران وبکړه ها باران وباندې ارته چې باران وباندې کیږي نو پاغه کې لسمه یې صدقه باندې مهنت نشتا هر څه هغه چې وبخوره مهنت غواړي نو پاغه کې بیا شلمه یې صدقه نصف عشر وي ورته دویمه مسله چې څومره اندازې فصل شنو دي کې عشر دی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنځ باندې هر څومره چیږي یعنی که 15 لک دې ته لک وای دې تاسو وای لک وای نو که 15 لک غنم دی مو شو ای کې عمر کینو ای کې کوم ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما کلمه عامه ویل ما کلمه عامه ویل چې عامه ویل نه اپلای کیږي هر څوره شي که 15 لک شوی دا که 15 خرواره شوی دا که 15 مانه شوی دا که 1500 مانه شوی دا که 15 لک مانه شوی دا دغه به زکات اپلای ته در امام سے مطلب دا حدیث توجه صحیح او چې درې امامان دي امام مالک امام شافعی او امام احمد رحمهم الله د عربو یو پیمانه ده وسق وی ورته صحیح ورته وسق نو وسق باندې په اندازه باندې یو 3 کیلوګرام وي سوره وي یو 3 کیلوګرام وي نو ته حدیث راغلی چې لیس فی ما دون 5 اوسق صدقه د 5 اوسقونه چې کم شی وي د 5 اوسقونه چې کم شی نو پیغمبر علیه السلام وایي چې صدقه نشته ناغه وایي چې دا اپلای کیږي ستا زراعت ته ستا امام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي غیب لکی تجارت تا زراعت ته نه راوړي کا یعنی نه 5 وسقونه کم شي چې د ملک د باونډري نه راوړي نه پاغي باندې ټیکس نشته حکومت ته حق نشته هغه باندې ټاکس لګي قاضي صاحب تاسو ورول چې هغه ځکه چې دا په مهنت وکړي هغه چې لمه یو ته عشر وي یو ته نصف عشر وي ته لفظ یاد ساته ما وایي چې کوم په بارانو بکیه کې عشر دی عشر معنا لسمه ده چې کوم په مهنتو بکیه کې نصف عشر دی نصف عشر معنا لسمه نیمه کا بیا درته وایي چې غنم یا فصل خپل څه وخت باید لسمه وخت عشر باید وخت بس د باب د فارموله یاد ساته چې کوم شی په بارانو بکیږي پای کې لسمه ده چې کوم په مهنتو بکیږي پای کې شلمه ده یو ته عشر وي بل ته نصف عشر وي دا دی ولیک نو کاري مهنت نه غواړي
باران نه دی خو یو داسې اوبی چې اسره روانې دغې باندې څه محنت نه کوي نو بیا په کار کې نسبه عشر ورکړي شلمه یې څوک نه ورکړي نه بوړای باندې نه ورکړي تاسو بوړای وایي نو تاسو حنفیان یې نسبه عشر اخلي بله مسله چې په دا پولو باندې کومې ونې ولاړې پوله پېژنې حدود د پټي حدود وي یعنی د پټي مینز نه وي څه وي د پټي په دا چاپېرچل باندې بورډر باندې په دې باندې کومې ونې ولاړې چونکې هغه مقصودي نه دي هغه چونکې باونډري حفاظت ته لحاظه یې کې عشر نشته توت نه کا میوې والا دې هم کړل توت نه کاډو میوې والا دې هم کړل خواچون کې د پټي میز کې نه په باونډري باندې ولاړ دی هغه مقصد بنیادی طور دی چې دا باونډري محفوظ وي بنیادی طور مقصد څه چې باونډري محفوظ چې حدود محفوظ وي نه کې بیا عشر نشته هر چې په کور کې یو بوټي دی دو بوټي دي یا درې بوټي دي پای کې عشر نشته 50% سارے کور کی شی ډیر دی ها پاره کې صرف نفلی صدقه ده نفلی صدقه معنا چې کله ورکو خپل دوستانو ته او اسیم فروټ دا چې ټول خلک به سخوري سوال شیرشانه د شیرشاه دا لسم کال دی دوی زمون پاکو کې دومره خوږی مالټي داسې اورې ما چرته نه لیدلې ما ورته تاسو داسې اورې چرته نه مونږ هم دغه اورې جوړ لیدلې چې دا څنګه اورې دته په داکور کې پاره کې عشر نه کې پاره کې او پینځه مې سره کله حمید جان کوم مګه جره هغه د مور سره شریک ده صحیح ده کنه کای صاحب ازما ساتر کاوه ما جام شانه پر کړی داسې مسافر دي دا انا لکه کندهار ازما انا ډیر ځات خوخي بس یو څه ورچاو دا وې ډوډۍ کوم ما یان کوم دا کمال ده او تخير وانا ولا ما تير ان شاء الله وليمه او کنه ته په دې پسیرو لا په دې مو کې ستاري بلار شو کنه هغه کې دي صحیح ده کنه بلا مسله چې هر چې مصارف د فصل دي دا بر زکات د پرپس د پاره د فصل نه نفقېږي نه چې او دې باندې خو زما دوره پیسې لګېدې د سره به کټ کم بیا دا غي نه پس به حساب وکم چې اوس له سم صورت کیږي دا ولیک نو مصارف د فصل دا بدن لومبه نو باسي یعنی مثلا اول به زکات بس دا نور ارز به استاد لم سمستاري وآتو حقه یوم حصاد اور کئی تاسو حق دے یوم حصاد داغے د کټ کولو په ورځ باندې نو معنا دا چې دی ویلې کوي ما ولا تسرفوا الشرك مکوي زیاته مکوي شرک ټول لوی زیاته دي ځکه دنیا کې ټول لوی ظلم سره شرک ا دې اسراف معنا سره زیاته کول ولا تسرفوا زیاته مکوي یعنی شرک مکوي نو شرک دو قسمه دغه ورته ولي کې یو شرک اعتقادي یو شرک عملی یو شرک اعتقادي نو شرک اعتقادي خو دې ته وایي چې الله تعالی سره شریک جوړې د عقیده په اساس او شرک عملی دې ته وایي چې الله حکم نه مانی دا عملی شرک دی یعنی مثلا د منځ وخت دی نو خدای سوې چې څوک منځ کا واستغه منځ نه کې نو معنا دا چې هغه منځ وخت ته څه کې اسی وخت ځای کې نو بل شی د خدای د حکم په ځای ودرو دغه وخت لپاره د خدای حکم سو منځ کا واستغه وخت کې یا پس وخت ځای کې غب شپ لګي یا لګي په دکاندارۍ کې یا په بزنس کې یا په جاب کې یا فلان کې یا فلان نو دې معنا دا چې کوم د خدای حکم دی هغه دې ډراپ کو دغه په ځای د بل شی ودرو نو دا تاسو شرک دی وکړه عملی شرک دی څه شه دی عملی شرک بابا ډېر عجیب خبره کړې ده کوم بابا رحمان چیرې
وی چې صدا بت و ته سجدا سو دنیا ته ان هندوان چا سجدا کوي بت ته هغه مسلمان چا سجدا کوي دنیا ته نه غوي فرق سره یعنی معنا دا چې هغه هم د خدای خبره نه مانی بت ته سجدا کوي تاهم د خدای حکم دراب ته دنیا ته سجدا کوي ځکه دنیا د پرایورټي وخت انداسه شه ده خود سجدا ده دا وای صدا بت و ته سجدا سو دنیا ته بت پرست دی پرستار د دې دنیا سقیمت خبره کړه بابا ساجي خبره کړه چې صدا بت و ته سجدا سو دنیا ته بت پرستی پرستار د دې دنیا یعنی مثلا د خدای حکم دار چې سجدا و ماته کوي هندوی کوي بت ته چا ده کوي د خدای حکم دار چې په دې وخت کې به زما د عبادت کې منځ بکې دا فریضه ده تا هغه وخت بیبي او بچی ځان سره اغوستي او په ډیزنی لینډ کې ګرځرا کړی نو اوس پته ولګی دا چې د مانځه په ځای باندې تاسو شی ودرو ډیزنی لینډ په لخذا خپل بچی فیملی دا غوي خوشحالي نو د خدای خوشحالي ډراپ کړه ها د خپل فیملی خوشحالي دا غي په ځای ودرو دا ته یو بوت جوړ کړ الله سره خبره ده کړه د خدای حکم دار منځ کا او د موږ په وخت کې توس لګیا په بزنس کې دا موقره ځای نشي خیر د موږ به قضا وکم موږ به څه وکم قضا اوس دغه وخت د خدای له حکم منلو لپاره خاصو تا د خدای حکم ډراپ کړ څه وکړ باغې د بزنس درو نو د بزنس ته بوت جوړ کړه نه پاره دیو چې بابا وایي چې د بوت وته سجدا سو دنیا ته بت پرستی پرستار د دې دنیا خبره کړه بعض وخت هیڅ څه بل لار نه لري چې ما بین کې راغلی موږ وخت ستېری what you mean یعنی دی وجنه امام صلی الله علیه فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې جمعې د مس فریضه ده او دا په هفته کې یو ور راځي امام صلی الله علیه په فقه کې بتدا اومه چې امام صلی الله علیه فرمایي د سحر د مخې سفر کول دا مکروه دی د جمعې په ورځ باندې سحر د مخې سفر کول سره مکروه دی ځکه احتمال ته چې د جمعې موږ درمس احتمال چې څه وته د جمعې موږ درنمس چې کله جمعې موږ خلاصم نشو کولای نو باقي موږ نو کته سفر کې ځکه چې تلاره کې برس ایریا کې ودرېږي او موږ به کې موږ خلاص نه مسکیږي خو د جمعې لپاره خو جامع شرط دی څنګه شرط دی جامع شرط دی نو دی وجنه فقها وایي چې کله د جمعې پر ورځ باندې خامخا ان اوایډبل او سفر کې نو لومبه نه ځان لا فکس کړ ځای چې زبر د جمعې د وخت کم ځای ترسم صحیح چې هغه د جامع ته ځان ورسي چې د جمعې موږ درنمس نشي خبره ده نو دا انسان باندې ډیپند کوي د خپل ټایم ټیبل ځان په خپل جوړي دا ایکسکیوزز نه دي نه فرایډے ولې افغاني ته ځان له ایڈجسټمنټ وکړه چې تاسو نږدې جمعه کم دی کم دی درته نه ته کم دی یې کار کم دی سیټ ایونټ او کم دی نه نه هغه ته نزدیک ترين ځای کوم ځای دی نو پنځه خلک په دې سپین راځي جمعې ته نه نه پکا باندې that is not an excuse legally you have all the right to ask your boss once again I am talking in English صحیح the legally تا ته دا حق دی قانوني ته چې خپل باس سره خپل کمپنۍ سره خبرو کې چې زما دغه ورځ ډیره اهمه ده د دې ټایم نه 12 بجو نه 2 بجو پورې دا ټول خلک دا څه کوي یا 12 بجو نه تر 2 بجو پورې صحیح سپادش ودا خبره چې زما ټایمینګ چې زما 8 غنټه کار کوم تعالی پر کوم زه خو بیا پتا ورځ باندې نیمه غنټه مخکې راځم یا 1 غنټه مخکې راځم یا 1 غنټه لیټ کړم صحیح هغه ستاسو ریکوست ډراپ کول نه څه کړه الله دا ابو تلوی گناہ کیسے فلا خانہ بسم اللہ کا is not an excuse ومن الانغام حمولتا وفرشا اللہ تعالی پیدا کرے من الانغام د مواشیونا حمولتا باربردار حمولتا مانا باربردار وفرشا اسورلی کون کی حمولتا باربردار او فرشا سورلی کون کی یعنی بعضی مواشی دا سے چې خلک خالص د سره لپاره ساتي شوق لپاره لکه سنا
کلو مما رزقکم اللہ خرید عاشینا چی روزی کریتا سا اللہ تعالی ولا تتبعو خطوات الشیطان مفالو کوئی قدمون دا شیطان انہو لکم غدو مبین تاکہ سردا شیطان لتا دپار واضح و کار دشمن سمانیت ازواج پیدا کری اللہ تعالی ات انواغ دا آغا زناورو چکم تاسو کور کی ساتھائی کم تاسو کور کی ساتي او هغه د سره پار راځي د خوراک پکار راځي داغه شوده تسکی داغه شملې تسکی داغه کوچان پرې داغه غړیان پرې داغه فلانه پرې فلانه الله تعالی وی دا ات انواع چې کوم کور کې ساتي دي خو څلور انواع خو هر یو دو سکس دي هر یو دو سکس میل او فیمیل من الضوان اثنين من الضوان ذلبنا اثنين دوا مين یو میل یو فیمیل ومن الماض اد گوٹنا لیم تتا سوئے من کو تا گڑا وای تاسو ورتا گوٹ اوس گڑا دے او من گپ سو دی گوٹ تا دا بلانچ کی چې موږ گوٹ تاسو پسو ورنه ناګنه ته پسو او ماده ته بيزه وای شیپ دا شیپ دوان شیپ دی دا لیم چې شیپ د قبيله څخه دی یعنی د شیپ نر ته چې وای نو سوې ورته لیم بار ته دیر دې ځکه لګیاو چې دا دوان اصل کې شیپ دی مینت دوان نو شیپ تاسو خپل پښتو کې پس دا تاسو بالکل مختلف یې موږ پس د ګوټ نر ته وایو مېج وایو وزګړې وایي زموږ په دې باندې دا لغت نشته موږ د ګوټ نر ته وپس او ماده ته و بزا صحیح او دا شیپ چې د دې ماده ته و ګډه او د دې نر ته و ګډ دا ډیورن لاړ ګډ کړی تاسو چې به غلطه کړی ده منت دوان اسنین د شیپ نه دوا و من الماض اد ګوټ نه اسنین دوا قل تورت اوس دی دیکھو گورا بعض اوقات بدئی پدے گوٹ کی او پدے شیب کی پدے کی بے یو میل بانے گتا کی خدا چی دا پلکشوی دا حرام دے کلا بے فیمیل بانے گتا کی خدا دا پلکشوی دا حرام دے اللہ تعالیٰ وی علت پیرا توائی چی دا علت ناری نوالے دے او کزنا نوالے دے علت سرے یعنی علت خو کامل راتا وخی چی علت دے حرمت او دا حرام والی ناری نوالے دے کزنانه والده یا اٹس بینگ دیر ان دی وومب اف مدر یا دا شی چې دا مور پر رحم کې پیدا شوی دی یعنی دې درو کې به یو علت وایي چې دا شی ولې حرام دی ځکه چې میل دی دا شی ولې حرام دی ځکه چې فیمیل دی دا ولې حرام دی ځکه دې ولې شوی دی په ووم کې دې ولې شوی دی په ووم کې اوس دا فیصله د دې لپاره ډیره مشکله وه ځکه دې وی چې میل دی نو به ورته الله تعالی چې دا فیمیل نو دا حرام کړی دی کو دوی چې علت فیمیل دی الله تعالی غبل کې همال ته میل حرام کړی دی خبره ده کړه ها کدی وی چې دوی وجه ووم کې دی ولا شی دی ورته خدا ټول میل فیمیل دواړه نو بیا ټول حرام پکاري قل تورتا آیا آد ذکرین آیا دا دوارا میل حرما اللہ حرام کرے دے امیل انسین کدا دوارا فیمیل ام مشتملت غلے اکنا آغا چی مشتمل دے غیبان ارحام الانسین رحمنا دے مادو نبئونی بعلم اس اللہ تعالیٰ فرمائی بھی بنیاد خبر بنے کوئی دا با ارگیو کوئی دا با پرو کوئی نبئونی بعلم مالا خبر دا دلیل لگئی نبئونی بعلم خبر را کئی ماتا پا دلیل کنتم صادقین کتا سرشتنیے کدا وائی چی اللہ تعالی حرام کریں خدا بس علت ولا ویلی ناغا علت ما توخی ومن الابل ادوشاننا اسنین دوا میل و فیمیل ومن البقر ادغواگاننا اسنین دوا نوہر چی دا گاو میں شدا علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ دا حنفیو دیر لوی امام دے دا کنز الدقائق چیلی کرے چیلی کرے کنز الدقائق دیر مشہور کتاب دے اپا فقہ کی یو بل کتاب لکل دے آگے تو الاشباح والنظائر لیگل میگزمز بانے لیگل میگزمز بانے یو دیر سے کتاب لکل ہے الاشباح والنظائر دیر مارے قتلارا کتاب دے پلا کی پہ اسلامک لا کے انتہائی بہترین کتاب دے جو دنیا پر مختلف جگہوں کی ترجمہ شہید ہے کہتا لیگل میگزم سے اگر کم انداز پر ذکر کئی علامہ نصفی اور تفسیر کی کتاب لکلے مدارک التنزیل دا مانا دار سے حنفیوں کے دیر لوی عالم دے سڑے دیر لوی عالم دے ادیر ماورا النہر
دغه سم ده د دریا امونه په هغه طرف ته د دریا امونه د هغه علاقه چې ډېر لوی علماء پیدا کړي خصوصا ازبکستان قال امونه په دې خبره نبئوني بعلم الخبر كي ماتا فدليل كنتم صادقين ومن الابل اثنين معلمنا سفيني كل دي والجواميس نوع من البقر كتاب الزکات کیا مسئلہ لکھلا ہر چیز گاؤں میں شدا دا دغویانو یو قسم دے ہر چا قسم دے دغویانو یو قسم دے دا دی وجہ دا غی پا زکات کم نصاب آغر کم سے دغویانو دے ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قلت ورتوایا الذکرین آیا دادوالا میل حرم اللہ حرام کری دی میل انسین اکدا دوالا فیمیل ام مشتملت علیہ اکنا آغت مشتمل دی اگیبان ارحام الانسین رحمون دی دو مادو اس دی دلیلوں کی دیوارو کی ہوتا سرنشتان نکو تاسو داویلے شی چی بینگ میل نارینہ کی دل علت تا حرمت تے یا زنانہ کی دل علت تا حرمت تے یا بینگنگ ووم ڈیولپمنٹ او جوڑے دل پر رحم کے دننا دا علت تا حرمت تے کیوں نشے ویلے سے کنفیوز کی گئی سکی پخپلا خبر کی رئی سارے گئی نو اس بتاسو سر یو چائس پاتے دے آغا دا چے نا دا اللہ تعالی مونگے یو سپریٹ میٹنگ لبوتلو او مونگتے دا پٹ گندے ویچ دا شوین حرام دی صحیح شو سیکرٹ آرڈر بسہارا خلی ام کنتم شہداء اکنا تاسو حاضر ویز وصاکم اللہ چکل اللہ تعالیٰ تاسو خفی وسیعت کو بحاضر دے حرمت نو کدا سشیوی در سرا نو اغوائی نو کدا سشیوی در سرا چه او منصر و سیکرٹ وسیعت تے اللہ تعالیٰ تکرو چی دا شی حرام دے دا بنخوری اس دا ٹول نشیوی لے نو بیا خدای تا منصوب کوئی ولی چی دا خدای حرام کری نو صلی اللہ تعالیٰ خبر تفسیر فکر چه فمن ازلمو پس نشتر زیاد ظالم ممن دا آغا چانا افترا علی اللہ کذبان چه جوڑ کری اللہ تعالیٰ بانے دروغ لیوگل الناسا مقصد داوے چه گمراہ کی خلق بغیر علم پنا پوئے ان اللہ لا یاد القوم الظالمین تاکہ سر اللہ تعالیٰ ہدایت نکے قوم ظالمان ہوتا قل تورتا ہوا آیا پیغمبر تورتا ہوا آیا چه ما تا خدای کم کتاب رکڑے پاگے چه خدا حرام سلنا مان دی قل تورتا آیا لا اجدو ظنمم فیما پا آشے کے اوحی الیا چی وحی کری شوی دے ماتا محرما نموم پا کے حرام شوی سیز علا طاغمل پا یو قلن کی بانیت رمو چی خری دیلا اللہ ان یکون میتتا مگر دا چیوی دا زناور پخپل مرگ مڑ چیوی دا زناور پخپل مرگ مڑ نو پخپل مرگ چکم زناور مڑ شی زبحہ نشی ناغسی شی مردار شي خوراک حرام وي خو دینه استثناء شوی د حدیث کې د ماهی استثناء شوی د څه د ماهی دا رګور راغی الا ان یکون میتتا مگر دا چې وی مردارا او دمن مسفوحا یا وینا بیول شوی درګونونه نو دوه قسم وینا وی په حیواني بدن کې یو هغه وینا چې درګون نه راوځي بل هغه وینا چې هغه د غوښې سره لګېدلې وي نو چې کله ذبح د حیوان شو هغه غوښې سره لګېدلې وینا هغه حلال هم ده او پاک هم ده هغه سره هغه حلال هم ده او پاک هم ده حرام هغه وینا چې درګون نه وبایده او دمن مسفوحا یا آغبینا چی بیول شویدا او لحم خنزیر یا غشد خنزیر بجمیع اجزائیه سرد طولو اجزاو بجمیع اجزائیه سرد طولو اجزاو فقهاو یو استثناء کرده چی هر چی خنزیر ده پورک ده غش حرام ده فیٹ حرام ده بونز استعمال حرام ده سکن استعمال حرام ادروائز دنیا کی ټول سکنز چکل ٹینے کی نو استعمال کی گئی ایون ده سپی ایون د سپی یا د لومبړ یا د منظری یا د هر حیوان چې څه وکي ټیننګ وای ورته نه یو خاص پروسس سره تیریږي صحیح ټیننګ وای د دې کومه کارخانه چې ته ټینری وای لیدر ټینری وای ته لیدر ټینری وای ورته نو فقهاو مسله لیکلې ده وکل اهاب اذا دبغ فقد طهر الا جلد الخنزير والادمي هر هغه سرمن چې هغه ټین شي چې څه شي چې هغه په خول ورته اطلاع کوم لفظ وي چې په خې بدبوئی ختم شي صحیح او هغه رطوبتونه هغه هم ټول ختم شي نو مختلف طریقې څوک غریلو طریقې سره کوي مالګي په مخې او خاورې په مخې سره مختلف لونه اوس په دنیا ډېر ډیولپ ده ساينټیفیکلی په ټین ری کې هغه ټین کوي
نو هر هغه سرمن چې هغه ټین شو فقط طهورا تا پاکه ده تا د استعمال ده الا جلد الخنزير سوای د پورت د سرمن نه ول ادمي او د انسان د سرمن نه هر چې د پورت دا د انتهایی نجاست او پلیتای ده وایي او هر چې د انسان دا د انتهایی کرامت او د عزت د وجه دا د انتهایی کرامت او د عزت د وجه چې انسان هیوملیټ شي اذروایز د انسان سرمن خلق استعمال کا چې جاکټ کې ډېر جوړي دا د انسان لپاره هیوملیشن دی. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد واله واصحابه اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران جميعا لما ذكرنا القران ما نسينا وعلمنا منه وجعلنا وسمعنا وطعنا للوانا النهار فلا خير حافظه وارحم الراحمين.